وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. دا ملګری پوښتنه کوي چې یو سړی نه موز رکعتونه تلي یو رکعت یا 2 رکعت تلي د امام سره سلام واړولو، امام چې سلام واړو یو اړخ ته دوم ورته سلام واړو، نو آیا د باندې سجده سهو شته او که نه؟ نو بالکل ځکه چې د موز نه دی پوره شوی، د مخکې سلام واړو نو دی به هم سجده سهو کوي. ملګري تپوس کړی دی چې په کور کې سپی ساتل جایز دي او که نه. نو د سپي ساتلو په باره کې مسله داسې ده که یو سړی په یو داسې دشته بیابان کې پاتې کېږي چې هلته کې د دپاره د چوکیدارۍ ضرورت وي، نو خپل د چوکیداري دپاره هغه سپی ساتلی شي. یا یو داسې علاقه ده چې هلته کې د ښکار وغیره کوي او ښکار دپاره کلب معلم ساتي، داسې سپی چې هغې ته تجربه کار دغه ورکړي، مطلب تعلیم یې ورکړی وي، هغه پوهېدونکي وي په ښکار باندې، ښکار دپاره ساتي، نو داسې ساتلی شي. یا د ګډې چیلې او د ګډو رمې دي ورسره، د چیلو رمې دي ورسره، د هغې د حفاظت دپاره کلب حارس ورته ویلی کېږي، مطلب د چوکیدارۍ دپاره سپی د رمې د کنډک دپاره خپل د شپنکیتوب دپاره ساتي، نو دا جایز دی. د دې نه علاوه نور قسمه هر رنګه سپی ساتل دا ناجایز دي. کوم کور کې چې سپی وي په هغه کور کې د رحمت فرشتې نه داخلېږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل لا يدخل الملائکة بیتا فیه کلب، کور ته د رحمت فرشتې نه داخلېږي چې په کوم کې سپی وي کور کې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. په سر باندې پټکې وي که ټوپۍ وي که دسمال وي، هر یو شی چې د مسې په وخت کې به هغه اخوا کوي. که سر باندې زخم وي، مطلب زخم ځای باندې دا رومال تړلی وي، نو بیا هغه ځای د پاسه به یې مسخه کېږي. او که زخمي نه وي، سر مات نه وي، خوږ نه دی او هسې پې رومال تړلی دی، نو بیا به د مسې وخت کې دا اخوا کول غواړي، دې نه بغیر مسخه نه کېږي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. چې کله مشترک کس رونو دی مشترکه خرچه باندې لیږلی دی بهر ته، نو دی چې هلته کومه ګټه وټه کوي، هغه که د ټولو رونو پیسې د مخکې نه خلاصې کړي هم دي، خو دی به بیا هم دا ګټه وټه به د ټولو شریکوي، ځکه ابتداءً دی چې لیږلی شوی دی، مطلب شروع نه چې دی لیږلی دی د هغې په شریکه پیسو لیږلی دی، او دی داسې نه شي کولی چې یاره دا زما دي او دا ستاسو نه دي، دا شریک وي ټول پکې. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. دا سوالګری واپس کول رټل دا قرآن پاک کې الله رب العزت منع کړي دي، واما السائل فلا تنهر. سوالګری چې دی دا مه رټه. اوس که دا پیشور دی، مثلا تاسو ته پته ده چې دا زنانه راځي، دا پیشوره ده، مستقل د دې پیشه ده د سوال کولو، نو داسې کس ته هم علما کرام فرمایي چې ورکول جایز نه دي. خو رټ جواب مه ورکوه چې نه نه یې در کوم، بس داسې ورته ووایه چې بس معاف کا، یا ترور یا خور بس معاف کا، نشته دې وخت کې تاله نشم در کولی، یا څه داسې څه بهانه ونې انداز کې، ځکه چې کوم پیشور چا چې پیشه ده سوال اختیار کړی ده، د دې دپاره ورکول د خیر، دا چې کوم خیر غواړي یا دا سوال کوي ورکول جایز هم نه دي. ځینې علما کرام دا فرمایي. نو دې نه به ځان بچ کولو دپاره داسې الفاظ استعمالوي، ځکه قرآن پاک کې الله فرمایي قول معروف خیر من صدقة یتبعها اذی. ښه وینا کول دا زیاته غوره ده د هغې ورکړې نه چې هغې پسې وروستو بیا تکلیف رسول وي. مطلب یو سړي له د څه شي هغه سوال وکړو، تا ورکړو، د ورکولو نه بعد مثلا یو کس 10 روپۍ ورکړي یو خیروند ته، په هغه ته بیا دومره ډېرې خبرې واوري چې هغه په هغه 10 روپو باندې پیمانې چې یاره دا یې بد کړي چې اخیستي، نو رټل دا مناسب نه دي، خو ترتیب سره واپس کول جایز دي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مستحب عمل دی، مستحب هم سنت ته ویل کېږي، دا هم د سنتو نه ثابت وي. که چا پې منې عمل وکړلو ډېره ښه ده، که چا ونه کړل نو ګناهګاري دي پرې نه.